په دې اوسني نشست کې چې صدارت یې زموږ سره ولو ډېرې مختلفې او هر اړخیزه ویناوې وسولې. په هغه کې په لویه جرګه کې د افغانستان د ښځو شرکت او د هغه رقم د افغانستان چې کوم جنگ دی دا د اسلام پر نامه صحیح دی یا غلط دی او د سنتاش معاهدې ذکر هم پکې وشو او د دې سره سره د پښتون اقوام پر وسایلو او وسایطو پر دواړو باندې هر اړخیزه وینا وسوه او د هغه سره سره د پښتون قام د حجرې او د مسجد پر اتحاد باندې هم خبره وسوله. ورسره پر آئین پاکستان باندې ملک نور زمان خان خبره وکړه چې آئین پاکستان ورک دی که چا پیدا کړي هغه دی و موږ ته اطلاع راکړي او د دې سره سره د پاټا پر انضمام باندې د جاني خیل به شمول د ټول پښتون قام پر مظلومو مقتولینو باندې خبره وسوله او ورسره سره پر دې هم خبره وسوله چې مخصوص د یو خاص ضلع په حواله باندې د خبرې بجای باید د ټول پښتون قام په حواله باندې خبره وشي او دا هم چې په شپږ میاشتې کې یا په کال کې باید یو جرګه کیږي د دې بجای چې د ډیویژن پر سطح باندې د پښتون قامي جرګې انعقاد کیږي او د دې سره سره د پښتون قام د اتلانو د مزاراتو په حواله باندې هم خبره وسوله. د دې سره نورې هم ډېرې خبرې وسولې. موږ د اکثر خبرو د زړه د تله څه تایید هم لرو. البته دوې خبرې زه برته راګرځوم ستاسو خدمت کې. هغه دوو خبرو کې یوه خبره افراز سیاب خټک صاحب چې د ګرد پښتون قام یو قومي اساسه ده دا وخت او ورسره رضیه بیبي چې زموږ خور ده دا یوه خبره د دې دواړو مشترکه راله او یوه خبره چې وه د دې مشترکه خبره دا چې باید د پښتون قام په جرګو کې یا په تعلیمي ادارو کې او یا د پښتون قام چې کوم د حقوقو مقدمه چیرې چیرې دا پښتانه د چا مخ ته یږدي په دې کې باید د ښځو شمولیت هم وي شرکت هم وي. او دویم د افغانستان په حواله چې کومه خبره افراسیات خټک صاحب وکړه زه په دې کې لږ وضاحت کول غواړم. هغه دا چې اسلام قطعا د دې څه منع نه ده کړې چې په یو قومي تحریک کې علاقایي تحریک کې حتی اسلامي تحریک او علمي تحریک د دعوت او د ارشاد تحریک د علم تحریک په دې کې د ښځه حصه نه اخلي زنانه دې حصه نه کې اخلي. که چیرې زموږ د ورونو په ذهن کې دا خبره چې علما د عصري تعلیم مخالفه دي یا د زنانو د ښځو د تعلیم مخالفه دي او یا د علماو د دینداره طبقې یا د دین او د اسلام او د قرآن فلسفه دا ده چې ښځه په یو تحریک کې حصه نشي اخیستلی. زه د دې خبرې لږ وضاحت کول غواړم. هغه دا چې په تحریک کې د حصې د اخیستلو لکه نارینه چې حق لري زنانه یې هم لري او دا مجلس چې دی دا د نبی علیه صلات وسلام د زمانې څخه بیا در نن ورځې پورې دا برابر را روان دی. زه یو مثال ته کوم اجدم چې د تبلیغ جماعت باندې که چیرې ستی نظر راغلی په هغه کې د مستوراتو خپل جماعتونه تشکیلیږي باقاعده
او په پاکستان کې چې کم دینی علمي تحریک روان دی د دینی مدارسو په حواله باندې زموږ خور رضیه بیبي پر هغه باندې یو څه د تحفظاتو اظهار هم وکړي. په پاکستان کې چې کم علمي دینی تحریک روان دی د مدارسو په شکل باندې په دې کې یوه درېیمه حصه زموږ خوندې تعلیم پکې حاصلوي. د دې معنا دا ده چې علما او دینداره طبقه د ښځو د تعلیم مخالف نه دي. مخالفت چې کوي علما کرام هغه د یو بلې نقطې کوي. بعضې خلک د مطالعې د کمی په وجه یا د تجربې د کمی په وجه یا د جذباتو پر بنیاد باندې هغه اصل شی ځین پاته سي و یو بله خواته یې رخ سي. اصل شی دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قرآن کریم یو آیت کریمه نازل سو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. په دې آیت کریمه کې او یو په بل آیت هم زه ستاسو په مخ کې به طور اختصار یږدم. الله رب العزت فرمایلی دی ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. د دې دواړو آیاتو مطلب دا دی، خلاصه یې دا ده چې زنانه په دین او په اسلام کې د قرآن د حکم مطابق بې حجابي نسي کولی، بې ستري نسي کولی. البته پر تعلیم باندې د زنانې هیڅ پابندي نسته. په تحریک کې د حصې اخیستلو پر بنیاد پر زنانه باندې هیڅ پابندي نسته. نبی علیه الصلاة وسلام یو حدیث مبارک دی چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم. دلته د مسلمتین ټکی هم ضمناً ورسره مراد دی. پر دې د ټول عالم علما متفق دي چې زنانه تعلیم حاصلولی سي، او پر دې د ټول عالم دینداره خلک متفق دي چې زنانه د اسلامي تحریک د قومي تحریک حصه جوړېدلی سي. لیکن یو شی پکښې کې دی چې زنانه چې د الله با پرده با حجابه دا پیدا کړې ده. زموږ اختلاف چې دی د هغه قوتو سره دی چې کم د اسلام دغه حکم د مسلمانانو د مابین څخه ایستل غواړي. زموږ اختلاف د خپلو ورونو سره پر دا مسله باندې نه دی. ځکه دا زما یقین دی چې زموږ تمام پښتانه د زنانې د پردې قایله دي. په دې کې دویمه خبره ګرسستانه دا اوس چې کومې خور رضیه بیبي خبره وکړه دا مکمله په حجاب کې وله. لہذا یو د دې خبرې وضاحت ما ضروري وبالي چې پر دې باندې که د چا د تفصیل مزید ضرورت و د نصرالله زیر صاحب په توسط باندې زما د واټساپ نمبر د هغه سره سته زه بشپړه خبره کوم. د جرګې نور وخت پر دې خبره زه چونکې وخت ناوخته دی. دویمه خبره زه تاسو ته یو مثال ږدم چې په هغه کې یو غلط فهمي ده. هغه دا ده چې 3 کسان 4 کسان په یو موټر کې سپاره دي. یو ډاکټر ته روان دی، پېښور ته دا موټر ځي. سپاریان دي 4 سپاریان. یو ډاکټر ته په پېښور کې ځان ښکاره کوي، ابل په یو تعلیمي اداره کې داخله اخلي، ابل یو تجارتي ضرورت لري، ابل پر مخ باندې سفر لري. نو اوس دا 4 سره کسان سپاره د یو موټر دي، لیکن مقصد په پېښور کې د ټولو سره جلا جلا دی. په افغانستان کې چې کومه معرکه روانه وله په دې کې موږ د ISI یا د پاکستان د قوتو چې کومې ارادې دي پر دې باندې موږ د پښتانه قامه سره په غاړه کې نه در اوسه لوېدلي یو، نه موږ ورسره لوېږو چې د دې څه ارادې دي د دې قوتو هغه به یې موږ د هغه تایید کوو. لیکن دا یو خبره چې په دغه ګرمجوشي کې طالبان هم په هغه معنا باندې واخیستل سي چې دا گویا د ISI ایجنټان دي یا د هغو دپاره کار کوي. موږ چې څونه علم په لرو طالب د اسلامي نظام د نفاذ دپاره خپل سر ورکړی دی، او د دې بعده به هم انشاءالله دا به تاریخ ثابتوي چې طالب د خپل هدف دپاره د چا سره به ملګری سوی، لیکن دا نه دی چې د چا یو مستقل ایجنټ دی. د هغه وجه دا ده
که موږ و ځان ته پښتانه وایو طالب هم پښتون دی، که موږ و ځان ته غیرتمن وایو طالب هم غیرتمن دی. لہذا پر دغه دوې نقطې زه د افراسیاب خټک صاحب په دغه کې اضافه کوم. پاته سو ما چې کوم آیات کریمه ستاسو په مخ کې تلاوت کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا الله راخستې ده د خپل وطن دپاره د خپل نسل دپاره. حضرت ابراهیم علیه السلام خواست کړی دی، د دوو شانو خواست یې کړی دی چې الله زما و نسل ته زما و وطن ته دوه شان ورکړي. د دې څه دا معلومیږي چونکې قرآن کریم چې دی الهي کلام دی، موږ په الهي کلام کې یو لفظ برابر شک نسته، نه گنجایش په دې کې شته. د دې څه دا معلومیږي چې د وطن دپاره بنیادي شان، د قام دپاره بنیادي دوه شان دا د بنیاد کردار ادا کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام غوښتې ده چې رب اجعل هذا بلدا آمنا، د مکې مکرمې متعلق یې خواست کړی دی. اول خواست یې دا کړی دی چې الله دې وطن ته د مکې مکرمې امن ورکړه، او دویم خواست یې دا کړی دی چې ورزق اهله من الثمرات، چې زما و دې را روان نسل ته چې د مکې مکرمې پر مځکه آبادیږي و دې ته رزق ورکه، معیشت ورکه، اقتصاد ورکه. لہذا د دې آیات په ترڅ کې زه نن دا خبره کوم، د دې جرګې و هر منبر ته کوم او په حیث د یو مسلمان ورور یې ورته کوم، هغه دا چې دا یو تصادفي خبره باید موږ وبولو، یو اتفاق باید وبولو چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل نسل دپاره د کومو دوو شانو کمی محسوسه کړی و. اتفاق داسې دی چې نن پښتون قام هم د هغه دوو شانو د کمی سره زما په فکر باندې مخامخ دی. په پښتون قام کې نن د امن کمی ده، او دویم شی د اقتصاد کمی ده. بد امني په پښتانه قام کې شته. نن پر دې باندې د مازدیګره څه چې ما کم مجلس واورېدی بشپړه تفصیل یې ذکر سولو، پر هغه په تفصیل کې زه نه ځم، لیکن داسې معلومیږي چې جرګه پر دې باندې متفقه ده چې په پښتانه قام کې دا وخت پښتون قام د بد امنۍ سره مخامخ دی. بد امني بنیاد چشتي ولې راځي بد امني؟ د هغه دپاره قرآن کریم درې بنیادونه ذکر کړي دي، احادیث د نبی علیه السلام درې بنیادونه ذکر کړي دي. یو بنیاد دا دی چې د کم قوم پر ځان، پر مال، پر عزت و پر ابرو باندې حمله وسي، هغه قوم بیا د برداشت ماده ختم کیږي. یو او دویم قرآن کریم وایي چې د کم قوم پر دین باندې حمله وسي، هغه قوم بیا د برداشت ماده ختم کیږي. او دریم خصوصا د مځکې ذکر راغلی دی چې پر مځکه باندې قبضه وسي، د چا څه په زور باندې مځکه لاندې سي یا د مځکې وسایل لاندې سي، هغه خلک بیا بد امنۍ باندې راځي. لہذا موږ نن دا فکر کوو چې پښتون قوم دی د خپل ځان، د خپل مال، د خپل عزت، د ابرو، د خپل دین او د خپل مځکې د دفاع دپاره متحد سي، بیا به دغه بد امني زموږ د وطنه څه ځکه وځي چې موږ بیا په وحدت باندې د هغه قوتو مقابله وکړو څوک کم قوتونه چې پر دغه بنیادو باندې موږ د بد امنۍ سره مخامخ کړي یو. یوه خبره. او دویمه خبره د اقتصاد معنا دا ده چې د الله پر مځکه باندې چې الله کومه مځکه و کم قوم ته و کمې قبیلې ته دا ورکړې ده، د هغه مځکې پر وسایلو باندې د دې قبیلې، د دې قوم، لکه د نورو اقوامو چې پر خپلو مځکو باندې د برابرۍ پر بنیاد باندې حق شته، د دې قوم هم د برابرۍ پر بنیاد باندې حق شته. د اقتصاد مسله هغه وخت پیښیږي، د معیشت مسله هغه وخت پیښیږي و اقوامو ته کله چې دا مساوات ختم سي، برابري په هغه کې ختم سي. نن چې کوم مجلسونه دلته وسوله ډېر په توجه باندې الحمدلله موږ واورېدله، د ټولو پر یوه نقطه باندې د مقررینو اتفاق ولو چې د پښتون اقوام چې که هغه که په یو طرف کې دي که په بل طرف کې دي، د دې د مځکې پر وسایلو باندې د نورو اقوامو قبضه راغلې ده. لہذا په دې دواړو نقطو کې لکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې غوښتی ولو، په دې کې یو امن او یو معیشت پښتون قوم په حیث د یو مسلمان قوم باندې، په حیث د یو انسان باندې
د دې حق لري دی چې امن هم وغواړي. دا د الهي حق دی، اسلامي حق یې دی، دا پښتني حق یې دی، د ملکي حق یې دی، بین الاقوامي حق یې دی. د امن مطالبه پښتون کولی شي. او دویمه خبره ده چې د معیشت پښتون قوم غوښتنه کولی شي. زما په فکر چې زه دلته راغلی یم، ما چې کوم بیانونه واورېدله، دغه دوې خبرې د ټولو مقررینو د تقریرو ما بالاشتراک کولو، ټولو پر دغه دوو نقطو باندې محوري مرکزي نقطې دغه دوې وې چې امن نسته، پر معیشت، پر وسایل، پر وسایط باندې غیر اقوام تسلط اخیستی دی یا اوس د دې بعده اراده ورته لري. لہذا زه خپل مجلس پر دغه نقطه باندې راټولوم چې پښتون قوم باید د خپلو وسایلو دپاره، د خپلو وسایطو دپاره، د خپل معیشت دپاره، د امن د بحالۍ دپاره باید پر یو پلیټفارم باندې سره متحد شي. زه و پښتونخوا زه و ټولو اقوامو ته د پښتنو خصوصا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د هغه ګران قدر چیرمن محمود خان اچکزي صاحب او د ټولو ملګرو ته خراج تحسین پیښوم چې نن په دې نازک حالاتو کې چې پښتون قوم باندې د څو طرفه باندې خلکو ارادې ورته کړي دي. دا اوس چې موږ کوم مجلسونه یا مخکې در دې موږ اورېدلي وه، په دې وخت کې دومره غټ تعداد دا د پښتانه قوم دماغ دی، دا دلته چې اوس موجوده دی، دا په دې شکل باندې راټولول. او وکیل صاحب چې اوس په آخر کې کومه خبره وکړه چې په 6 میاشتې کې د جرګه کیږي یا د په کال کې کیږي او هغه د اوس څه تشکیل سي، زما په فکر باندې د علماو د حجرې او د مسجد پر وحدت باندې هیڅ مشکل نشته. صرف دا دی چې موږ د اغیارو د پروپاګنډې څخه متاثره نسو. علما دې د مشرانو په حواله باندې مثبت سوچ جوړ کړي او مشران، قامي مشران او زموږ خویندې، زموږ ورونه، دا دې د علماو په حیث باندې علما د دې مځکې زیږېدلي دي. دغه مځکه چې ده وطن چې دی دا مور ده، د مور سره هیڅوک د جفا د مور سره هیڅوک په جفا کولو باندې فخر نه کوي. علما هم بصیرت لري، تجربه لري، د دې وطن په درد باندې همیشه دردمند دي. خو دا یو مجلس دی چې زموږ په مابینځ کې میډیا، زموږ په مابینځ کې د تعلیم په نامه باندې بعض هغه قوتونه هغه دا قوم منتشر ساتي و علماو ته یوه خبره کوي و قومي مشرانو ته بله خبره کوي. که چیرې د دې پروپاګنډې بجایه موږ د سنجیدګۍ څخه، د ناستې څخه او د مشاورت څخه کار واخلو، انشاءالله العزیز نن چې کوم فریاد وسلو، د دې فریاد یو یو ټکی به زموږ په زړه باندې دا ثبت یې. در هغه وخته به موږ په درد کې یو چې د دې قوم دغه درد دوا سوی نه وي. لہذا علما قطعا داسې نشي کېدلی. علما هم د پښتون قوم په ډېر لوی تعداد باندې دا وخت تقریبا د جمعیت علما اسلام قیادت چې کوم عظیم دینی رهبر کوي، قائد امت مسلمه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ادام الله ظله، دا هم پښتون دی، دا هم د پښتانه په درد باندې دردېدلی دی. پر دغه بنیاد باندې زه آخري خبره دا کوم چې انشاءالله العزیز د دغه جرګې به پر معاشره باندې مثبت اثر پرېوځي. لیکن شرط دا دی لکه رضیې خور چې وویله چې جذبات ته به موږ ډېر توجه نه کوو، موږ به سنجیدګۍ ته توجه کوو چې زموږ مسایل کومه دي، د مسایلو حل په چش کې راوځي. که پر دغه بنیاد باندې موږ فکر وکړي، زه هغه ورځ په سترګو وینم چې د پښتون پر وسایلو باندې قابض قوت دا به په څړو بریتو باندې د پښتانه د سیمې څخه وځي او پر تیره باندې به ارمان هم کوي. لیکن د وحدت مظاهره د علماو د قومي مشرانو په مخ کې کول دا د ګرد پښتون قام ذمهداري ده. لہذا پر دې بنیاد باندې زه آخري خبره دا کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور ته یو وخت رالی، هغو د کفر څخه اسلام قبول کړي. د اسلام د قبلونې څخه وروسته دا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله زموږ مشر به څوک وي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایله چې په حالت د کفر کې به ستی مشر څوک؟ د دوی دا فکر و
چې زموږ مذهب بدل سو نو مشرتابه به هم بدل سي. نبی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې په حالت د کفر کې ستی مشر څوک دی ول پلانکی سړی و. نبی علیه السلام ورته وفرمایله چې په حالت د اسلام کې به هم ستی مشر هغه سړی. لہذا کفر په اسلام بدل سو لیکن مشر ته الله یو مقام ورکړی. د هر کور مشر، د هرې محلې مشر، د هر وطن مشر دا خپل یو مقام لري او د دې په مقام که په دنیا کې یو څوک پوهېدي علما کرام په دې باندې پوهېږي. لہذا د حجرې او د مسجد د اتحاد پر بنیاد به پښتون قوم انشاءالله خپل حق دا راوړي او انشاءالله خلق خو اوس دلته د عرباو خبرې کولې. زما زړه دا راته وایي چې د یو پاولي حساب به م راوړي دغه قابض قوتونه. یو پاولی چې پر ما باندې ظلم سوی دی، زما د وطن وسایلو وسایط یې قبضه کړي دي، د پاولي څه به موږ حساب شروع کوو. نو پر دې باندې زه ستۍ سرای اخلم چې انشاءالله د وحدت مظاهره به موږ کوو چې څوک د وحدت د مظاهرې دپاره تیار یې هغه د لاس پورته کړي. دا د وحدت مظاهره موږ پر باطل نه سره کوو، موږ پر حق باندې سره کوو. پر حق باندې د وحدت مظاهره صحیح ده. په آخر کې زه یوه خبره هر ځای کوم چې تبلیغي جماعت چې بیان وکړي نو بیا مطالبه ږدي وایي پلانکی ته د چلې دپاره نقد تیار یې که د اراده ده. نو یو سړی ناست دی هغه نه ولاړېږي، بیا دی ولاړ کړي. دی چې ولاړ سو ول صاحبه زه نه د چلې دپاره نقد تیار یم نه مې اراده سته. هغه ول نو بیا ته څنګه ولاړ سوې، څه دپاره ولاړ سوې؟ ده ورته وویله چې زما فقط اندېښنه شته چې زه په چله کې ولاړ سم. هغه ورته ویل اندېښنه څه شته؟ ول اندېښنه هغه ده چې در اراده له یو څه کمزورې وي. نن چې اوس دی لاس کم پورته کوي چې موږ به د خپلو علماو، د خپلو مشرانو، د هرې سطحې مشر چې که د قوم مشر یې که په سیاسي بهیر کې مشر یې چې موږ به د دې پر مشرتابه باندې پښتون قوم سره متحد کیږو د حق د لارې دپاره. دا ستی فقط اندېښنه وه چې لاس مې پورته کوي، ستی اراده وه چې لاس مې پورته کوي، که نقد تیار یاست د دې پلا دی د اندېښنې والا دې لاس نه پورته کوي. زه خو وایم چې دا دومره محنت سوی دی د ارادې والا دې هم لاس نه پورته کوي چې نقد څوک تیار دی چې د نن وروسته موږ متحد یې هغه دی خپل لاس د نقد اتحاد دپاره پورته کړي. الله رب العزت دې دغه پورته لاسونه د دې قام نقد تیاري ماشاءالله الله رب العزت جزاک الله. او دغه چې دی دا د حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب او د مشر محمود خان اچکزي صاحب د دې تیرو څو کلو د رفاقت نتیجه ده چې نن هغه د پخوا تورو سپین چې به سره ویل هغه پر یو پلیټفارم باندې سره متحد دي. دې ته به موږ دعا کوو چې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب ادام الله ظله او د مشر محمود خان دغه وحدت الله برقراره وساتي. بلکې موږ خو یو دعوه راوړې د مولانا صاحب و مشر ته د مولانا لقب هم ورکړی دی چې مولانا محمود خان. نو انشاءالله العزیز موږ سره